الا الذين په دې آیات کې استثناء ده د هغه کسان ټیک ته ټول کافران دي خو یو دوه قسمه ډلې الله پاک جل جلاله مستثنا کړي دي چې دې سره به جنګ مه کوئ یو هغه ډله ده په دې آیات کې بیانېږي چې هغوی راشي او تاسو سره صلح وکړي چې موږ به ستاسو خلاف جنګ نه کوو تاسو به زموږ خلاف جنګ نه کوئ موږ به ستاسو خلاف جنګ نه کوو تاسو به زموږ تاسو سره صلح وکړي نو دا خلک په امن باندې دي د دغې کافرانو نه جدا دي دي باندې به توره نه اوچتوي ټوپک په نه اوچتوي دویمه هغه ډله ده چې هغه راشي او تاسو ته وایي چې موږ د جنګ نه تنګ شوي یو نه تاسو سره جنګ کوو او نه د خپلو کافرانو سره جنګ کوو نو دا خلک مستثنا دي به نه وجني نو دې آیات کې الله پاک جل جلاله د هغه خلکو ذکر کوي ځکه چې بنو خزاعه دا د دې مشر چې کوم دی دغه هلال بن عویمر اسلمي رضی الله عنه دی بیا وروسته مسلمان شو نو هلال بن عویمر اسلمي د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغي ورته وی چې الله پیغمبره مونږ به ستاسو خلاف جنگ نه کوو تاسو به زموږ خلاف جنگ نه کوئ هو چې زموږ سره کوم خلک شریک شي راشي زموږ سره شامل شي په زموږ په قافله کې نو هغوی ته هم تاسو څه نه وایي ځکه هغوی به هم ستاسو خلاف جنګ نه کوي نو تاسو به زموږ خلاف جنګ نه کوئ او موږ به ستاسو خلاف جنګ نه کوو او چې کوم خلک موږ سره شامل شي نو هغوی خلاف به هم تاسو جنګ نه کوئ توره به نه اوچتوئ نو الله پاک جل جلاله هغې طرف ته چې کوم دی اشاره کړله دا هلال بن عویمر اسلمي رضی الله عنه د نبی علیه السلام دی آپس کې معاهده وکړله چې موږ به ستاسو خلاف جنګ نه کوو تاسو به زموږ خلاف جنګ نه کوئ نو هغه خلک دی الله مستثنا کړي دي چې الا الذین سوا د هغه کسانو نه یصلون چې یو ځای شي الى قوم یو داسې قوم سره بینکم چې په مابین ستاسو کې و بینهم او په مابین د هغوی کې میثاق معاهده شوي وي دا څه خلک راشي داسې قوم سره یو ځای شي چې کوم قوم ستاسو په منځ کې او د هغې قوم په منځ کې معاهده شوي د جنګ نه کولو نو دا خلکو ته به څه نه وایي دا مستثنا دي دغې کافرانو نه او جاؤکم یا راشي تاسو ته او جاؤکم یا هغوی راشي تاسو ته حسرت چې تنګ شوي وي صدورهم سینې د هغوی د دې خبرې نه ان یقاتلوکم دا چې هغوی جنګ وکړي تاسو سره او یقاتلو قومهم یا هغوی جنګ وکړي د خپل قوم سره یعنی د دې خبرې نه د هغوی زړونه تنګ شوي وي چې نه تاسو سره جنګ کوي نه د خپل قوم سره جنګ کوي یعنی غیر جانبدار خلک وي نه تاسو سره جنګ کوي او نه د هغوی وسلې ایښي وي تاسو بس وسله نه وي راغست نو دا خلق مستثنا دي چې دا خلق په نه وجنه نه به جیل کوي ولو شاء الله کجري غوښتلی وي الله پاک لسلطهم نو مسلط کړي به هغوی دا کافران علیکم په تاسو باندې یعنې دا کوم دوه ډلې چې الله پاک یاد کړي خو الله غوښتلی وي دوی به هم په تاسو مسلط کړي وو خو الله په تاسو باندې احسان وکړو د هغوی په زړونو کې ستاسو روب واچو او ستاسو په زړونو کې د هغوی روب وانه چو نو هغوی راله تاسو سره صلح وکړله او دویمه ډله راله هغوی وي چې موږ نه تاسو سره یو نه د دوی سره یو نه تاسو پسې وسله رالو نه د خپل قوم پسې وسله رالو نو د دوی په زړونو کې الله وي د مسلمانانو روب ما واچو نو دا د الله پاک جل جلاله په د صحابه او مسلمانانو باندې خپل احسان کوي چې دا زما رحم او دا زما احسان ولو شاء الله کچرې غوښتلی وي الله لسلطهم نو مسلط کړي به وو دغه خلک دغه کافران غالب کړي وي دغه کافران علیکم په تاسو باندې اے مسلمانانو فلقاتلوکم بیا به هغوی جنګېدل تاسو سره بیا به هغوی جنګېدل تاسو سره خو الله والا په زړونو کې روب واچو نو دا د الله احسان ومنئ فإن اعتزلوکم بیا کو چرې ډډه وکړه هغوی ستاسو نه یعنې ستاسو نه ډډه وکړه څه مطلب وسلې کې خو تاسو سره نه جنګېدل فلم یقاتلوکم پس جنګ ونه کړو هغوی تاسو سره جنگ تاسو نه ډډه وکړه تاسو سره جنگ ونه کو والقوا او هغوی وغورځول یا هغوی پیش کړله الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام هغوی تاسو ته د صلح پیغام پیش کو چې موږ سره صلح وکړئ نو فما جعل الله نو نه د ګرځولې الله لکم ستاسو دپاره علیهم په هغوی باندې چا چې د صلح دا پیغام پیش کړی دی سبیله سلاره د جنګ کولو که دغه خلک رالل دي ستاسو نه ډډه وکړله په ځان پسې کور کې ور بند کو اسلحه یې وغورځوله یا تاسو ته ووایي چې موږ له امن راکړئ موږ تاسو سره جنګ نه کوو نو دا خلک په جهاد کې نه وچي دا مستثنا دي د کافرانو نه
دی به نه وژني او د نور مبارک دا حکم دی چې کوم ځای کې مو وموندل نو بس بیا وژني، کوم ځای کې وس بر شو په حالت د جهاد کې بیا وژني. نو دې کې دغه خلکو حکم بیان شو چې فما جعل الله چې کوم خلکو د صلح لپاره پیغام در اولېګو، صلح در سره وکړله، وسلې وغورځوله، امن ستاسو نه طلب کو، فما جعل الله نو د ګرځولي الله پاک لکم ستاسو دپاره علیهم په دوی باندې سبیلا سلاره د جنګ کولو، یعنې دې سره بیا جنګ نه کوئ.